नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन ताहिरा अल मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़िज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्नुल ख़त्ताब वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा गर चाँद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर इस चाँद के ताबिंद सितारे हैं सहाबा। इज़्ज़तमंदो दा अल्लाह एहसान और मेहरबानी दा चला खपल कोर के यो अहम फरीज़ा द जुमे मुबारक रज़ और द जुमे मुज़ आगे दफ़ार अल्लाह मंग आवता सटोल दे ज़ाय तराउस्ती दे तमाम मखलूक के अल्लाह ता द टोल नज़ियात ख़ुख़ अवर इंसान और पे इंसानों के अल्लाह ता द टोल नज़ियात ख़ुख़ अनबिया अलैहिस्सलाम और बिया सोच दानबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताबेदार दज़मा के दपासा मखलूक़ात ते बे इंतहा तकरीबन वाब इब्न मुनब्बा दावा कौल ने जिस्म के दपासा 18,000 मखलूक अजनास थी पदी कि यो जिन्स इंसान दे ब्या इंसान यो जिन्स ते अपराध सुम्र दी सुम्र रागली दी सुम्र तिली दी सुम्र बराजी यो जिन्स पे के ब्या मेगे दे ब्या मेगी सुम्र दागई नस्ल ले और सुम्र मेगी दी सुम्र दी इच्छा तो पता निश्ता ब्या दफ़ शांते
مارغان دي، حشرات دي، په دې ټولو کې د ټولو نه عزتمن ولقد کرمنا بني آدم انسان دی. او بیا د الله په نسبت باندې هغه انسان د ټولو نه عزتمن دی چې چا سره علم د قرآن دی، چاله الله ایمان دولت سره علم د قرآن نصیب کو، فهم د علم فهم د دین الله نصیب کو چاہتا. دا انسانانو کې د ټولو نه الله تو خوښ انسان دی. بیا د ځمکې د پاسه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د آخری نبی د صحبت د بار الله د څو انسانانو انتخاب کړو چې هغه ته ویل کېږي صحابه. صحابي چاته وایي؟ صحابي هغه مبارک هستی دا چې په خپل ژوند کې په دې خپل سترګو باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او ایمان پر راوړې ده او د ایمان په حالت کې د دې دنیا نه تللې ده. ته وایي صحابي. او د صحابه ډېر لوی شان دی، ډېر لوی شان. صحابه دا غي ډېر لوی شان دی، ځکه دغه خلق الله د نبی علیہ السلام د محفل صحبت د پاره خوښ کړیو. محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم هغه د الله رسول دی. هو الذین معه، هغه کسان چې داغه په ملګرتیا کې ایمان راوړل او داغه محفل کې بناستو، داغه لګحال واورې څنګه اشداء علل کفار، کفارو مقابله کې د اوس په نزیات سختو. اشداء علل کفار، آپس کې یو بل سره څنګه رحماء بینهم، په یو بل آپس کې انتہائی مهربان، انتہائی نرم یو بلتا. باقی موضوع څنګه او عبادت څنګه تراهم رکعا سجدا، چې کتوان څوک برکو کې او څوک بسجدا کې صدبارا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. مقصد دا غي د الله رضا، د الله رضا ونتیا دا غي مقصود او مطلوب. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، دا غي مخونو دا سیماهم نخې د دیندارای د صحابه دا غي په مخونو باندې ښکارې دي. دیو چې الله قرآن کې د صحابه تذکرہ چې کوي نو چرته وایي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. دا هغه خلکو چې دا غي زړونه الله د خپل یاره د پاره صفا کړو. امتحان الله، اے دا الله دا غي زړونه سګړیو ازمایلیو. الله دا صحابه کرامو زړونه پاک ساتلیو د پاره د توحید. ابن عباس سے وایي امتحان الله قلوبهم للتقوا، او بیا وی لهم مغفرۃ و اجر عظیم. صحابه کرام او انسانانو د زمکه د پاسه داسې انسانان نه آسمان لیدلی دی او نه د زمکه لیدلی، چې څنګه د خپل نبی تابعداري کړي وا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چال
د نبی علیہ السلام گفتار حال هغه ته قتل او هغه شان هغه خپل زندگی جوړه کړی و سیدنا ابو بکر صدیق سے ابن راوالا عمر فاروق سے عثمان غنی سے حضرت علی سے زبیر سے طلحہ سے اے صحابہ کرام چې څومره هم کنا دا غي د زندګۍ مطلوب او مقصود د الله رضا چلتا پھرتا یو صحابی خلق ته د اسلام ماډلو د اسلام نقشہ دا غي سیرت او دا غي صورت دا غي اخلاق دا غي معاملات دا غي قضا او دا غي تعزیرات او دا غي عبادات یو تو ګوره حیران و پاتشي اخلاق یو ګوره او عبادات یو ګوره او نظام د عدل دا غي یو ګوره حیران و پاتشي حیران دیو جی نبی علیہ السلام عمر سے پشان کے فرمائی لو کان بعد نبی لکان عمر کہ زمانہ پس چاہتا نبوت ملاوے دے غب عمر وے شان د صحابہ تو گورا نبی علیہ السلام وے کمان بعد چاہتا ہوں نبوت ملاوے دے سوک بوے مر او خبر ہے عمر هغه انسان دی چې د الله حبیب د الله نه غوښته دی او بیا په غوښته باندې الله د نبی جولای ترا غرزولې دی دعای کړي و الله اللهم اے الله سو کی اسلام ته عزت د عمر ابن الخطاب په وجه ورکی اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او الله دعا قبول کړه نبی دعا وکړه الله اسلام ته قوت ورکې بسا د عمر ابن خطاب په وجه باندې او بیا چې اسلام ته راغله ده اعلان نبوت شپږم کال 27 سال عمر کې مشرف بالاسلام شو اسلام قبول کا اور اسلام قبل دو سرا اعلان وکا وی پپټ بموز نه کوي موز وخکارا کو او بیا مسکارا شروع شو کارا موز داغه نه بعد بیا شروع شو او بیا د صحابه هر صحابي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قرآن کے اللہ ہوئی آمنو کما آمن الناس ناس نہ مراد صحابہ دی ایمان راڑے سمچی ایمان صحابہ راڑے ایمان راڑے دا خلقو اللہ دا غی یو ادا قرآن کے ذکر کرے دا کچرتا دشپیرا پاسی دلی دی اللہ وی تتجافا جنوبهم عن المزاجع دا صحابہ آغا خلق دی د شپې دا ډډې د خپل بسترونو جدای معنا ما ته ولاړی قانو قلیلا من الليل ما يهجعون اے د شپې به ډډې کمه لګولې خوبونه راغی کم قرآن الله د صحابه کرام پشان کے فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خپل وته زیات ضرورت ہو خپل ځان باندې به بل ترجیح ورکولا نبی علیہ السلام څخه ملما راغی نبی علیہ السلام صحابنا سودا سے پیدا ملما بسوک بوزي چې ملمستیا ولوږي طلحه سے پاسه ویجیزو وکینا بیا وی سوک پیدا سے او بیا پاسه ویجیزو نبی علیہ السلام ته بوزا کله چلاړ کور کې زنانه ته وای کور والا تا وای سشته ته خوراک نبی علیہ السلام خانه مې ملمر اوس هغه وته وی لک وانته سمې پاخټل وړولا پیدا واړو ودکا دا واړو ودکا او دا کوم څه ته چې سده پخکړی دی دا په دې ملما هغه ته ډیر لګ دی وای یاره خیر دی کله چې تمنګ له روټای راړي دا دیو په پلاس باندې مړې پلاس یو هغه چې مړ شي
زه به وایم ډیوه ولګو ته به وایې صبر وکړه لګو او دې کې به دې موړ شي خیر دې که موږ دغه شان پاتې شو دغه شان چلې وکړو کور والی روټۍ راړه چې په میز باندې کېښوده ورته مخې ته یې ورته روټۍ کېښوده ډیوې وواله ډیوه مړه شوه میلمه وی کینې ما سره روټۍ صحابي خوري هغه نه خوړ هسې لاس په پلیټ کې داسې کړی صحابی موڑ کو ملمہ د نبی علیہ السلام سحر چش نبی علیہ السلام محفل تراغ نبی علیہ السلام و تقتل مسکے کے دو تا وی تا کو چکم بیگا کم حالت تے تیر کڑو اللہ تو پاغے باندې ډیر خوشاله بچیم اوګیو د کړیو ځان اوګیو د او دا داغی انصاف او عدل مون خو چې بل لري خلینا مراخ کله خو جزم موړ شم کنه او زما واړو خوري په بل تندرو لګي خو جمم واړیو انت انصاف داسو انصاف ہر انسان ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه خ ضرورت ہے خ یو صحابی بل کرا د بیزی سر اولېګو ودا محتاج دي د دې به ضرورت هغه کرے چې سر لاړ هغه بل گاون کې اولېګو وې زمون گزاره کېږي کې دې شي د دې ضرورت نو هغه بل گاون کرولېګو وې کې دې شي د هغه ضرورت من خیر دې گزاره کېږي او کورونو کې هغه سر وګرځي د بیزی چې د کوم کور نه تله واپس هغه کور ته راغی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ دا غي حالت پر ځان له بل باندې ترجیح ذکر الله و اولئک هم المفلحون دا کامل کامیاب خلق د ځمکه په سر تیر شوی کله وای اولئک هم الراشدون صحابه کرام دا ہدایت مندن کیو کل وی اولائک حزب اللہ تا خدا اللہ ڈلوا صحابت اسمک د پاس سوکو اولائک حزب اللہ دا دا اللہ ڈلوا کل وی اولائک غلا هدى من ربهم اللہ دا ہدایت پڑیرو باندھ کینو لیو او کل قرآن وی اولائک هم المؤمنون حقا صحابہ کرام سوچا مومنانو سوچا چو قرآن وی اولائکا هم المؤمنون حقا او کل وی رضی اللہ غنہم ورزو غنہم اللہ دا داغی خلق نرازیو دی دا اللہ نرازیو اے دیتا وی لکی کی دا رضا سند دا رضا سرٹیفکیٹ و تا ملاو دی دنیا کے تے اللہ رازیو خو بیائیم گوری دا سے وقت نرے تیر کڑے چاہتا ہوا ہے الگ ابستا جسکے صحابہ ٹول جنتیان دی کنا کلن وعد اللہ الحسنہ صحابہ کرام ٹول جنتیان ٹول بجنت دی بعضو تا خو نبی علیہ السلام نمونہ آغستی ہو ابو بکر پی الجنہ عمر پی الجنہ عثمان پی الجنہ علی پی الجنہ سعد پی الجنہ طلحہ پی الجنہ زبیر پی الجنہ سعید پی الجنہ عبد الرحمن پی الجنہ لس صحابہ انہوں نے اغسطی ہوئی خوشحال جنتیان یہ آوے تو وہی اشارہ مبشرہ دنیا کے وقت نبی علیہ السلام میں تاسو جنتیان یہ مبارک شئی مبارک او بازی بکدازیو نبی علیہ السلام میں ہر نبی دے پارا جنت کی یو باڈی گارڈ ملگرے بھئی زما باڈی گارڈ عثمان طلحہ زبیر زما باڈی گارڈ بھئی ہر سڑے سوال کئی اللہ مال جنت را کے اللہ بھی تاسو کے اللہ حبیب و توئی تاسو کے دا سے کسان دی جنت اللہ نہ سوال کرے اللہ ابو ذر را کے جنت اللہ نہ غفتیو وی اللہ ابو ذرہ کے جنت اللہ تا سوال کو منگو اللہ نہ سوال کو گنا اللہ جنت را کے جنت اللہ نہ سوال کرے اللہ ابو ذرہ کے اللہ ابو ذرہ کے صحابہ کرام عظیم انسانان دزمہ کے دپاس تیر شو
یو ځل نبی علیہ السلام او غر د پاسه روانو حضرت صدیق اکبر سے عمر فاروق سے عثمان غنی سے درې واړه ورسره حدیث کې راځي کله چې دای په غر باندې او قتل بر احد نو پر جفا ادا سے فزیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اثبت یا احد فان علیک نبی الله وصدیق احد پکلک شودره کا پخپل ځای استاد پاسه د الله نبی دی ته الک غر ولې خوځید خبرې د خوشاله نه خوځید غر حرکت شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غر حرکت ولید نو ته وی اوس به بس کلکشا تو پیدا سے کلکشا فإن علیک نبی اللہ تا خدا اللہ نبی دے یا احد خزما فما علیک الا نبی تا د پاس د اللہ نبی دے و صدیق و شہیدات یو صدیق تے او بل شہید عمر فاروق او بل عثمان غنی تا نبی علیہ السلام دا غي د شهادت پیشن گویا کړي چې دوړ به شهید کی حضرت عمر سے هم شهید شوی بیا دې میاشت کې واله شوی دی ذوالحجہ او بیا یکم محرم باندې یو عظیم شخصیت تا شهادت د نبی علیہ السلام مصلی د پاس حواله شوی محرم یکم اسلامی کال اروان میاش چې دا واله شوی دی میاش کې ذوالحجہ کې او بیا ته شهادت ملا نبی علیہ السلام پیشن گوئی ہوا دا غی بارکه او عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارکه ہو نبی علیہ السلام وی خوب میولید صحابه ته وی ټول راتلای نمبر په نمبر د چا کمیس تر دی چوله او چا کمیس تر دی چوله عمر راغه کمیس ور پسې راخکله ش ټول کمیس کې پټو صحابه ته وی جی تعبیر وی علم 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 بیا دوی مال خوب کې پیاله رااله دفایو ما اوس کلا چې صفات شو نو بیا مې خوا کې صحابه او غیله مار کو عمر سے بلا مې ورکل هغه اوس کل نو دومره اوس کل په دې نه کوه بهر راوته صحابه ته وی تعبیر وی علم صحابه کرام بشان اشخاص دا خبره الله د آخري نبی د صحبت د پاره دا غي انتخاب کړ دا خو کړو ځکه شیطان ابلیس ته ټول راجم شي وکړه ویمنګا صحابه کرام ته دا غي باغونه خستقل دا غي چکر کرانل بیا مو ته دا غي کورونه خستقل کورونه چکر کرانل بیا مو ته بیان خپل مخه مخه تکړه خستقل وی غي چکر کرانل من هغه سره هر لوب او کړه ابلیس خبره ایسه وتا ودا سوق دی خبره دا د اخیری نبی د صحبت خلق د دې نشي گمراه کوله خو بیا وتا خپل مهنت پن پرې دی خپل مهنت کوي رست څخه خلق را روان دي چې کم په تاسو اشاره کوي تاسو اشاره نه مخ کې بروالي دای باندې تاسو وس نه چلیږي نور را روان دي کنه خو کار خپل پرې دی نه ها کار کوي تو وګورئ کنه کم کار د چې موږ مسلمان نه ناراضي دوکو ته زمون وګورئ ها خیانت ته زمون وګورئ تکبر ته زمون وګورئ ظلم ته زمون وګورئ غیبت ته یو بل وګورئ سدي چې موږ د ګناه غن دي کړی او خیراته